السلام علیکم ورحمت الله. محترم ورونو، یو ضروری موضوع چې خبرې پې کول غواړم هغه جادو او پیریان دي. چې انسان باندې جادو وشي نو دا پیریان په انسان راځي، یا کله هسې جناتو کې الله یو داسې ماده اچوله انسانو په شان دي ضرر ورکوي، د انسان په بدن کې داخلیږي او د دې نه څوک انکار کوي هسې لیونی دی. ځکه حدیث راځي چې د جنات شیاطین د انسان په بدن کې داسې ګرځي لکه رګونو کې چې وینه ګرځي. نو دغه جنات چې انسان بدن کې وګرځي دوی بعضې علامې دي. څنګه به پوهېږي چې زما بدن باندې جنات دي یا ما باندې چا جادو کړی؟ بعضې علامې دي. ویښه باندې دا علامه ده چې سر به ډېر خوږېږي، زړه به تنګېږي، ژړا به ورځي، سهار او ماښام به ژړا ډېره زیاته ورځي او ملا په اخره حصه کې به درد دي. ته به وایې چې بیمار یم، ډاکټر ته ورشي هغه ته وایي روغ جوړې. په خوب کې دا علامې دي چې یرې خوبونه به ویني، جګ ټیټ خلک به ویني، ماران به ویني. دا بعضې علامې دي. دا جادو چې کېږي محترم ورونو دا په 8 قسمه کېږي. داسې جادو کېږي چې ماشومان به دي بنچینه به کېږي. ډاکټر ته ورشي هغه تا ته وایي سپرم کې مسله نشته، ماشومان نه کېږي. دا د جادو د وجې نه بعضې وخت کې بعضې خلک کوروالي نشي کولی. څه پې خلک وخوري اوله شپه د واده بس د کوروالي نه بند شي. داسې جادو کېږي چې لیونی به دي کېږي. داسې جادو کېږي چې همیشه به بیماري. داسې جادو کېږي چې ښځې خاوند مور و پلار زوی منځ کې تفرقه مینه محبت به ختم شي. مختلف لیونتوب او دا د مختلف جادو. داسې جادو کېږي چې رشته به نه کېږي. داسې جادو کېږي چې په کاروبار د اثر غورځي. دا مختلف جادو کېږي. دی نه انکار کول د قرآن او حدیث نه انکار کول دی. ښه اوس دا خبره خو موږ معلومه کړه چې د جادو د علامې دي، جادو کېږي او داسې قسمه جادو دی. علاج به یې څنګه وي؟ نو علاج یې دا نه دی چې کاکا صاحب او پیر بابا ته ورشه او مالګې وخوره او د هغه ځینې تعویض راوړه او غاړه کې پړي واچوه او دا واچوه یا رسول الله مدد چغې وهه او قبرونو جنډې په ځان وخه. دا کارونه چې وکړه شرک کې وغورځېدي او خلک وایي نه د دین شوې نه د سادین. دا خبره زه کومه چې شرکي کارونه وکړي کېدی چې تا ته صحت درشي. ځکه شیطان جن چې کنه شیاطین دا غواړي چې ستا عقیده خرابه کړي. نو عقیده به دې خرابه شي خو تا ته به صحت درشي. نو ډېر غټ تاوان دی وکړه په شرک کې وغورځوي. جنات داسې کوي انسان کې دننه ننوځي بیا ورته واچوي چې ګوره فلاني بابا ته به لاړ شي زه ښه کېږم، تعویضونه بندونه غاړه کې واچه زه تې ځمه. نو چې دا وکړي هغه کس جوړ شي بیا عقیدې داسې جوړه شي چې واقعا زه خو نه جوړېدلم په دغه شي جوړه شوم. نو که شرکي تعویضونه قبرونه باباګانه او داسې کوډګرو خلکو ته ورخوشي. کوډګر به څنګه پېژني؟ کوډګر داسې خلک ته ورشي تا ته وایي پلار نوم دې څه دی، مور نوم څه دی، توره جنډه راوړه او توره کپړه راوړه، توره چرګه راوړه او ګډه بیزه راوړه. دا خلک پوه شه چې دا جادوګران دي، دا کوډګر دي. داسې خلکو ته هم چې ورشوي ایمان دې ختم شو. علاج به یې څنګه کوو؟ علاج ته بالکل علاج ته علاج قرآن دی. ولینې قرآن باندې به ځان دمې سورة فاتحه، سورة بقره دویم سورت دی، آیت الکرسی د سورې بقرې اخرني 2 آیتونه، سورة جن او اخرنی 3 سورتونه. دا چې څومره ډېر لوستلی شي په کس باندې ولوله. اوبه دي اوبه پې دم کړه او که د بیرو پاڼې ودانې به راواخلې دو تیږو منځ کې به یې وټکېدې اوبو کې واچوه دې باندې دا قرآن ولوله کس به هم پې دم کړي دا اوبه به پې ومڅکي اوبه به هم پې لمبي. خو بعضې وخت کې جنات داسې چې په یو ورځ کې ختم شي ځکه خپله راغلي ضرري وتښتي. بعضې وخت کې سحر جادو د وجني نو هغه وخت به نیسي زړه به ورته نه تنګي، چېرته به ورته زړه نه تنګي ځکه دا یو بیماري ده. په دغه طریقې سره به علاج کړي. دې سره اجوه کجوري کلونجي سهار او ماښام کجوري خوره د اجوه نبي سلم چې سحر جادو اثر به تا باندې نه کېږي، لیونتوب به تا باندې نه راځي. همداسې نبي سلم وایي حبة السودا کلونجي دا د مرګ نه بغیر هرې بیمارۍ علاج دی. عسل شات دا د هرې بیمارۍ علاج دی. شیاطین جناتو باندې د حبة السودا ډېر بد لګي محترم ورونو. خاص کر که تاسو د هغه عربان داسې لوګۍ ورکوي که نه عود لرګی پې سوځي هغه کې چې دا دانې واچو دا بوی دې کس ته ونیسي نو جناتو نه سمې چغې وباسي. جن ته چې رقیه وکړه دم دې شروع کړو چېرته خبرې که شروع کړي پوښتنه به وکړي څو کسانې نوم هم څه دی ولې راغلی یاستئ مسلمانو دعوت یره به ورته ورکړي چې الله نه ویرېږه، آخرت نه وګره، بدن نه وځه. کافرانو نرمې طریقې سره خبره وکړه دعوت د اسلام ورکړه. که بیا هم نه وتل تعذیب ورکولی شي. تعذیب څنګه؟ وخل قلاره دا څوک چې مریض دی په شا باندې داسې وخل یا چوکره واخله دا ګوتو بند سرونه نه دي په دې باندې قلاره داسې وخل د جن ته زیات تکلیف میلاویږي. دغې طریقې سره جن به وځي او الله سبحانه وتعالی به روغ صحت درکړي. خو دا ما ویلې چې یو ورځ خبره نه ده بعضې وخت کې ډېر ټایم به نیسي. په دغه طریقې سره به د ځان علاج کړي. ښه